هغه وس چاله نه ورکوي چې د عوامي نیشنل پارټۍ کارکن وچیړي یا د سرې ټوپۍ چې زمونږ یې ټوپۍ په سر کړي په هغې څوک وچیړي. دې پریس کانفرنس مقصد دا و چې زمونږ د ملګري دوی یو غټه جلسه غوښته، مونږ ورته وی چې یاره حالات هم هغسې نه دي او چونکې مټه کې مونږه لګاتار څلور شپږ غټې غټې جلسې وکړې، نو مونږ وی زه دا به یو پریس کانفرنس وکړو او دا کوم ملګري مشران چې مونږ سره نن په عوامي نیشنل پارټۍ کې شامل شو د پی ټی آی نه مستعفي شو، انشاءالله زه ولې مکمل یقین دهاني ورکوم چې تاسو بالکل صحیح فیصله وکړه. انشاءالله مونږ ټول به تاسو سره په هره سخته نرمه کې انشاءالله کلک په ولاړ یو. تاسو د پښتنو د لوی کور ته راغلی، انشاءالله دا د عزت کور دی او انشاءالله په هر ځای کې په هر سخته نرمه کې په هر غم خاده کې په انشاءالله تاسو ته د عزت په نظر به کتې کېږي او زمونږ ملګري مشران به تاسو نه 2 قدمه مخکې انشاءالله روان به یو. تاسو سره به ولاړ یو. کو فرض کا پرون زه په دې لار تېرېدم نو لالا راته وویې چې یاره داسې هغسې خبرې نو ما ورته ویې چې یاره خدای دې هغه وس چاله نه ورکوي، داسې وجي هغه وس چاله نه ورکوي چې د عوامي نیشنل پارټۍ کارکن وچیړي یا د سرې ټوپۍ چې زمونږ یې ټوپۍ په سر کړي په هغې څوک وچیړي. نو الحمدلله دا زمونږ کلی دی، علاقه ده، وطن دی، د ټولو خلکو ته پته ده. انشاءالله بیا به تاسو اندازې ته هم ګورئ، نتیجې ته به هم ګورئ. داسې هېڅ قسمه خبره به نه ښه ډاډه کار کوئ پارټۍ له د پښتنو دپاره جدوجهد به کوو چې الله تعالی زموږ د علاقه دا وطن دا کلی دا آباد کړي، د تعمیر و ترقۍ د سوکالۍ او د امن په لار باندې روان شي. هم د دغې جدوجهد دپاره مونږ ټول دا د محنت کوو، ستاسو کوڅې له هم درځو، د بل کوڅې له هم ورځو، مینت هم کوو، زاري هم کوو، جرګه هم کوو او انشاءالله چې دا محنت به اوس تاسو مونږ سره په شریکه باندې کوئ، په شریکه باندې به انشاءالله دا جدوجهد کوو. مونږ چې زموږ د علاقه ترقي وکړي او که تاسو هم ګورئ نو څومره پاسمانده شو مونږه په دې 12-14 کالو کې، څومره مونږه پاسمانده شو، څومره مونږ سره خلکو وعدې وکړې، څومره لکه په یو ناره په بل ناره په بل ناره باندې مونږ خلکو دوکه کړو. نو انشاءالله وي مؤمن مسلمان له ویمار د سوړي نه یو ځل ټک ورکوي، بار بار نه ورکوي. نو انشاءالله هم په دغې باندې به مخکې ځو، مزل به کوو، په مټه کې به هم کوو، په نورو ځینو کې چې ستاسو کوم ځای کې رشته دار دي، دوستان دي، انشاءالله بالکل مونږ سره رابطه کوئ، مونږ به هلته ورځو، دغسې پریس کانفرنس به کوو چې کوم ځای کې د جلسې ضرورت و هلته به انشاءالله جلسه کوو. او دا پارټي چې کومه ده عوامي نیشنل پارټي دا د پښتنو پارټي ده، دا ستاسو خپله پارټي ده. نو تاسو خپل کور ته نن راغلی، نو مسلم پکې خوشحاله او آباد لره او انشاءالله جدوجهد به کوو. ستا اخره کې بیا هم ستاسو مشکور یم چې تاسو مونږ له دومره د عزت مقام راکړه، ما سره الفاظ نشته چې څنګه شکریا ادا کړم. په الله تعالی دې د ستاسو ټولو ډېر زیات عزت وکړي. ډېره مهرباني، ډېره شکریا جی.